او خلی زلیگی لکستوری داسمان وارز جانانا نن فارغیگی حافظان وارز جانانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. شادا سجانانا وی عبدالملک خستاف کاریگی گل بشانا وارز جانانا نن فارغیگی حافظان وارز جانانا نن فارغیگی حافظان وی خلی زلیگی لکستوری داسمان وارز جانانا نن فارغیگی حافظان وارز جانانا نن فارغیگی حافظان. اللہ صدق اللہ او سید علام وارز جانانا نن فارغیگی حافظان وی صدق اللہ او سید علام وارز جانانا نن فارغیگی حافظان وی پڑیر منا مستجلی باشہار وارز جانانا نن فارغیگی حافظان وارز جانانا نن فارغیگی حافظان وی خلی زلیگی لکستوری داسمان وارز جانانا نن فارغیگی حافظان وارز جانانا نن فارغیگی حافظان. اللہ داود خیسترا معلومیگی وارز جانانا نن فارغیگی حافظان. داود خیسترا معلومیگی وارز جانانا نن فارغیگی حافظان. دا مولا دارا دا دیر گراند قدر دانا وارز جانانا نن فارغیگی حافظان وارز جانانا نن فارغیگی حافظان وی کلی زدیگی لکس ڈاکٹروں ضرورت ہے منگتا معاشرے کی تو وکیلوں ضرورت ہے منگتا معاشرے کی تو انجینئروں ضرورت ہے ولی دا بلڈنگوں ناگئی نقشے لگل مولوی صاحب خو محراب ممبر کی بولاڑے کا بزمون سازو دا جسمانی روحانی دا ترقی خبری کئی معبود دا خلق دے من شر الوسواس الخناس دا شر دا خطری کونکنا الخناس چی پٹی دن کے دے وسوسہ ستوئی حدیث کے راضی اللہ تبارک و تعالی دا ہر انسان پزر باندی اور فرشتہ مقرر کرے اور دا فرشتہ دے انسان پزر کی دا خیر خبری مرزائی دے دا الہام ہوئی اور دا ہر انسان پزر باندی یو شیطان مسلط تے او اگر دا پزر کی دا شر خبری مرزائی دیتا وسوسہ ہوئی شہید اما دے پوینو سربدان ٹول پر ہر زمان لارے کارنگو کسا بے مزارہ روت اما نادی سوکھا بر زمان محمد محمد وہی ختم رسول ہے مخدوم مربی وہی والی کل نن فارغیگی حافظان او دبور او پلاری مبارک شوارز جانانا نن فارغیگی حافظان. زارو زبیرا او زبیرا او زبیرا او بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمنو کتونکو همدم ټي وي سره یو ځل بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم.
تاسو کتل نننی پروګرام کې ماشاءالله نورانی محفل کې زموږ شرکت شو کوس په علاقه کې موجود یم کوم ځای چې مدرسه انور القرآن صدیقه کې نن دستار بندي وه ماشومان فارغې د ترجمې ناظري او د حفظ نه موږ سره د هغې مدرسې بانی محتمم مولانا نصیب الرحمن صاحب موجود دی. دوی نه په پوښتنه کوو چې د دغې مدرسې حوالې سره د دوی څه معلومات دي او د مدرسې بنیاد کله کېښودی شو اوس د دې مدرسې د تعلیم صورتحال سره. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. مولانا صاحب ټولو ناول خو مبارکباد پیش کوم ماشاءالله چېرته داسې غرونه وینم بیا هلته دومره ښکلې نوراني محفل خلک په هغې کې ماشومان فارغېږي که نه ډېره زیاته د خوشحالۍ ده. دې سره ته دا ووایه چې دا مدرسې بنیاد مو کله کېښودو او اوس دې کې څه پوزیشن دی؟ الحمدلله دې مدرسې بنیاد خو ډېر پخوانی دی او دا زموږ مشرانو خاص کر زما تره مولانا غلام مصطفی صاحب او زموږ د امیر صاحب حبیب خان امیر صاحب دې دواړو د دې بنیاد ایښودی او د دې بنیاد هم دغه دین اشاعت او د قرآن زده کړه ده او دوی ډېر په اخلاص سره د دې بنیاد ایښودی او په دې کې الحمدلله په سوونو کسان چې د هغو حفظ کړلی او ډېر په ښه طریقه باندې اوس هغه علما کرام دي راغلي په علاقه کې مختلف ځایونو کې څوک امامت کوي څوک درس و تدریس کوي او ټول د دې مدرسې سره د هغو تعلق دی او دوی په اخلاص سره د هغې بنیاد ایښودی. نو الحمدلله اوس دغه 20-25 کاله نه وروستو بیا هم دغه مدرسه چې ده هغه په هغه طریقه باندې روانه ده او دغه روز به روز هغه ترقي کوي. اول خو په دې کې صرف د حفظ ناظري شعبه وه اوس الحمدلله موږ په دې کې د دراسات دینیه کم د وفاق یو ترتیب دی هغه پکې مونږ شروع کړل او درس نظامي کې دې کال مونږ اوله شروع کړله او زمونږ عزم اراده دا ده چې مونږ انشاءالله د تخصصاتو پورې په دې کې ټول درجات چې دي هغه مونږ شروع کړو او په دې کې مونږ د خپلو مشرانو دعاګانې د طلبګارو چې هغه مونږ ته دعاګانې کوي او مونږ خپل کوم چې زمونږ سفر دی چې په دې سفر کې مونږ ترقي کوو نو مونږ د دوی شکریا ادا کوو چې دوی مونږ دعاګانې کوي مونږ سره څه تعاون وي هغه هم را سره کوي نو موږ به دې شکرګزار یو. او نن چې کوم پروګرام وشو د دې په حواله سره هم زه د ټولې علاقې خصوصا د خپلې کوسبو د علاقې بیا د ټول مخوضو شکریا ادا کوم چې هغو په ډېر تعداد سره په لوی شمېر سره هغه راله او زموږ دا پروګرام یې کامیاب کو. دا یو بارونقه او یو بابرکته محفل و هغه ډېر په ښه طریقې سره اختتام ته ورسېد. څنګه چې تاسو د هغې کوریج وکړو تاسو په خپله د هغې اندازه ولګېده چې د خلکو د دین سره او د اسلام سره او خاص کر د مدارسو سره علماو سره مینه ډېره زیاته ده. څومره تعداد به تاسو سره د طلبا او استادان به څومره؟ موږ سره الحمدلله د طلباو تعداد تقریبا 400 پورې دی او استادان چې دي هغه 8 استادان دي موږ سره او الحمدلله مدرسه چې دغه ورځ په ورځ ترقي کوي. شعبې دې کې شریکې دي؟ په دې کې شعبه ناظره ده شعبه حفظ دی او شعبه دراسات دینیه او دغسې درس نظامي او د دې سره سره موږ دارالافتاء یعنې د مسایلو د حل لپاره هم موږ سره دغه شعبه شته او عوام راځي مسایل تپوس کوي بار نه راځي استفتاګان نه راځي هغه هم حل کېږي الحمدلله. دې مدرسه کې ما وکتل سره تعمیر کار هم شروع دی که نه نو دې حوالې سره او تعمیر کار پکې الحمدلله شروع دی. دا په روز کې یو کال نه په یو کال کې الحمدلله دا 4 کمرې خو یې تیارې کړې او مزید هم زمونږ دا اراده ده چې په دې له پاسه نور تعمیر وشي او چې څومره طلبا دا بیا راځي موږ سره سهولیات دي رهایش تنظیم پکې موږ شروع کړلی چې مزید د استادانو د رهایش پکې د هغو د کورونو دې ترتیب وشي. دا زمونږ پخه اراده ده الله تعالی به وجود ورکړي په الله تعالی باندې زموږ پوره بروسه او یقین دی. صحیح ده. جی قدرمنو کتونکو تاسو د محتمم صاحب خبرې واورې یقینا زه به دا ووایم چې که زه ډېر هم د دې خلکو تعریف وکړم نه به کم دا خلک چې دی دا د مبارکباد مستحق خلک دی. ځکه د سهار راغلی ما وکتل لکه دې خلکو ډوډۍ نه وه خوړلې اوس یې وخوړه صرف او صرف د الله د رضا لپاره دلته ناسو تمام ورځې دلته تېره کړه. دغه د علماو سره مینه ده محبت دی الله دې وکړي چې دغه مینه دغه محبت د همیشه لپاره پاتې شي. دغه محفلې دغه مدارس دغه د دین رڼاګانې دی الله پاک دې علاقې کې پاتې کړي او د علاقه دی الله په دغه دین باندې منوره کړي. دې مدرسه کې د کنسټرکشن کار شروع دی تعمیر کمرې جوړې شوي. زه یو کال دوه مخکې راغلی وم اوس پکې یو 4 کمرې هم جوړې شوې ماشاءالله. نو چې کم خلک صاحب استطاعت دی وس لري نو هغه د دغه مدارسو سره تمام مدارسو سره بیا خصوصي دا د کوس په علاقه ده شانګله کې کوس په علاقه کې دغه مدرسه ده د مفتي صاحب دا نمبر به انشاءالله تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. نو چې کوم خلک صاحب استطاعت خلک دی او وس لري نو هغه خپل صدقات عطیات هغه د مدرسې ته ورکوي انشاءالله دا د آخرت ګټه ده. خپل کور به شکر الله ورکوي. عزت فی امان الله.